السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. अल्लाह ताला ने जिस तरह او د کم معیار د عدل او د انصاف د قائمولو مسلمانانو ته هدایت فرمایلی دی، بل یو مذهبي کتاب کې هم دا معیار موجود نه دی. خو بدقسمتي دا ده چې دا وخت په هر سطح مسلمانانو کې یو داسې لویه طبقه شته، په لیډرانو کې هم په عالمانو کې هم، چې د انصاف او د عدل تقاضې نه پوره کوي. همدغه شان په کورونو کې هم د عامو خلکو د عامو مسلمانانو ترمنځ چې کوم عام معاملات دي
هغوی کې هم د انصاف او د عدل هغه معیارونه عموما نه ښکاري چې کوم خدای پاک قایم فرمایلی دي او چې توقع چې د یو مؤمن نه کیږي. بیا په کورونو کې چې د کم د خفګانونو معاملې وي نو هغوی کې هم د سړو له طرفه او د ښځو له طرفه هم ځینې وخت غلطو واقعاتو سره په عدالتونو کې مقدمې وړاندې کیږي، غلطې ګواهۍ وړاندې کیږي، ناجایزه حقونه اخیستو لپاره یا د چا حق وهلو لپاره د دروغ او د غلط بیانۍ نه کار اخیستل کیږي. ډېر لوی شمېر د داسې خلکو دی چې د خپل حق اخیستو یا دا چې ګڼي چې دا زما حق دی نو دې لپاره د بل حق وهلو لپاره د رښتیاو نه کار نه اخلي یا د بل حق وهلو لپاره د دروغو نه کار اخلي او عدالت هم په دوکه کې ساتي. ځینې ځایونو کې انصاف کوونکي غلطې فیصلې د خپلو ذاتي مفاداتو لپاره کوي. مطلب دا چې نظام بیخي خراب شوی دی. نو بهرحال په دغه بې انصافۍ په معاشرې کې بدۍ خورېږي. بیا په قومي سطح حاکمان د انصاف تقاضې نه پوره کوي، نه خپل ولس لپاره دوی د انصاف تقاضې پوره کوي او نه د ملکونو چې یو بل سره کم تعلقات دي په هغې کې د انصاف تقاضې پوره کیږي. عالمانو خو مذهب د خپل د ذاتي مفاداتو د ترلاسه کولو ذریعه جوړ کړی دی او دعوه د مسلمانانو دا ده چې موږ خیر امت یو او اسلام د دنیا د ټولو مسلو بهترین حل وړاندې کوي. یقینا مسلمانان خیر امت دي خواله چې که هغوی د خدای پاک په حکمونو روان شي او د قرآن په تعلیماتو باندې عمل وکړي. یقینا اسلام د دنیا د ټولو مسلو حل وړاندې کوي، خو شرط یې دا دی چې د دې د تعلیم مطابق حق او انصاف دې قایم کړی شي. حضور فرمایي چې د کومو آیتونو چې ما تلاوت وکړو نو دا د 3 مختلفو سورتونو آیتونه دي، د سوره نساء، د سوره مائده او د سوره الاعراف. لومړی آیت چې د سوره نساء دی د دې ترجمه دا ده چې هغه خلکو چې ایمان هم راوړی دی د خدای پاک له خاطره ګواهان شي او انصاف ښه په مضبوطۍ قایم کړي. که خپل خلاف هم تاسو ته ګواهي ورکول درپېښ شي یا د مور پلار یا د نورو جفتو خپلوانو خلاف یا که څوک مالدار وي یا غریب د دواړو هم خدای پاک بهترینه نگهبانه دی. نو د خپلو خواهشاتو پسې مه ځئ، هسې نه چې د عدل نه ګریز ونه کوئ. خو که تاسو پیچدار خبره وکړه یا پهلو تهیم ترې نه وکړه نو یقینا چې تاسو څه کوئ خدای پاک د هغې نه ډېر خبر دی. نو دا حکم دی د عدل د معیار قایمولو لپاره په ذاتي کورني معاملاتو کې هم او په معاشرتي معاملاتو کې هم چې حالات څنګه هم شي همیشه په انصاف او په عدل قایم پاتې کیږي. مؤمنانو ته دا حکم دی چې د خدای پاک له خاطر او د خدای پاک د حکمونو مطابق به پکار چې د هغه ګواهي دی وي او د عمر کېدی شي چې کله په خدای پاک باندې ایمان کامل وي او د ایمان معیار د ډېر اعلی درجې وي او مضبوط وي.
او په دې باندې په دغه خبره په انصاف دغه قایمي چې په ما باندې چې څه حالات هم تیر شي زه په انصاف باندې ښه په مضبوطۍ قایم پاتې کېږم او دا مضبوطي هغه وخت پیدا کېږي چې کله انسان خپل خلاف هم یا د هغه د مضبوطۍ پته ونه لګي چې کله هغه انسان خپل خلاف هم ګواهي ورکولو لپاره تیار شي او د خپلو ماشومانو د ښځې خلاف هم ګواهۍ لپاره تیار شي د خپل د مور پلار خلاف هم که ضرورت پیښ شي نو د ګواهۍ ورکولو لپاره تیار وي د جفتو خپلوانو خلاف هم ګواهۍ لپاره هغه تیار وي فرمایي چې د خواهشاتو پسې روانېدل د عدل نه لرې کوي که خپلو خواهشاتو پسې روان شئ نو د عدل او د انصاف نه به لرې شئ نن سبا د معاشرې ډېرې مسلې داسې دي نن سبا د معاشرې ډېرې مسلې دې لپاره دي چې د عدل او د انصاف معیارونه په هغې د هغه شان نه دي چې کوم خدای پاک غواړي خپلې خبرې په پیچداره طریقه وړاندې کول یو عامه خبره ده افسوس د دغې خبرې وي چې ځینې وخت زموږ خلک هم د دنیادارۍ د ماحول د اثر د لاندې باوجود له دې چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام بیعت کې راغلي وو داسې خبرې وکړو داسې ګواهۍ ورکړو چې د حقیقت نه د حقایقو نه ډېر لرې وي خدای پاک خو فرمایي چې که د خپل ځان یا د مور پلار نقصان هم وشي نو بیا هم داسې خبره مه کوئ چې پیچداره وي یا څرنګه ترې دا تاثر پیدا کېږي چې د حقایقو د پټولو لپاره پهلوتهي پکې شوې ده د ځان د بچ کولو کوشش پکې شوی دی د رښتونې ګواهۍ ورکولو کې هم د ځان د بچ کولو کوشش شوی دی دا خبرې موږ هر ورځ معاملاتو کې ګورو مثلا د ښځې او د خاوند معاملات دي په قضا کې ډېر داسې معاملې راځي چې چېرته حقایقو نه کار نه اخیستې شوي د لین دین معاملاتو کې هم موږ دا ګورو چې هلته هم حقایق پټ کړی شوي وي ځینې د دین علم لرونکي او په ظاهره په خدمت کې هم ډېر وړاندې خلک دي چې داسې حرکتونه وکړي چې انسان پریشانه شي چې داسې خلک هم داسې قسمه خبرې کولی شي چې په ظاهره دوی ډېر عالمان دي او د دین علم لري او د دوی نیک اثر هم قایم دی خدای پاک خو فرمایي چې د خپل خلاف یا د خپلو مور پلار خلاف یا د خپلو جوختو خلکو سره چې د وینې تعلق وي ورسره د هغوی خلاف هم حق مه پټوئ حق به په هر حال ظاهروئ خو دا خلک صرف د دوست ملګرتیا ساتلو لپاره یا د خپلو ذاتي مفادات لپاره حق پټ کړي او پیچداره خبرې کوي یا د رښتونې ګواهۍ ورکولو نه ځان بچ کړي او د خپل د خبرې تایید لپاره هغوی تیاري هم ښه کړې وي چې څنګه به دې نه ځان بچ کوو که ظاهره شي خبر نو څه دلیلونه به ورکوو خو همیشه یاد ساتل پکار دی چې خدای پاک فرمایي چې تاسو چې څه کوئ نو هغې نه خدای پاک ښه خبر دی هغه د دې ښه علم لري خدای پاک څوک نشي دوکه کولی د دغې دنیا فایدې خو خدای پاک فرمایي تاسو ترلاسه کولی شئ خو د خدای پاک د ګرفت نه که دلته بچ هم شئ نو په بل جهان کې به ونیولی شئ هغه خدای چې زموږ د ټولو اعمالو نه خبر دی هغه به زموږ اعمالنامه زموږ وړاندې کېږي چې پکې به هغه ټولې خبرې وي نو کوم امام چې موږ منلی دی هغه خو په دغه قرآني حکم باندې د عمل داسې مثالونه قایم کړي دي چې پردي په هغه چې ګوري نو حیران او پریشانه شي
د مسیح موعود علیه السلام د دعوې نه ډېر مخکې د هغوی د ځوانۍ د زمانې یوه واقعه په روایتو کې راځي، د هغوی په سیرت کې، چې د خپل د والد صاحب د زمیندارانو خلاف په یوه مقدمه کې هغوی پیش شوي وو او د حق او د انصاف د قاضي هغوی پوره کې یو حق خبره کړې وه چې فایده یې زمیندارانو ته وشوه او د هغوی د والد صاحب پکې نقصان شوی وو. نو د هغوی وکیل ورته ویلي وو مخکې چې که تاسو دا څنګه چې زه درته یم داسې ګواهي ورنه کړه نو نقصان به درته کېږي. نو هغوی وفرمایل چې څه وشي چې څه حق خبره ده زه خو به هماغه کوم. نو بهرحال هغه جج فیصله د زمیندارانو په حق کې وکړه او کتونکي دا وایي چې د مقدمه بایللو نه پس چې کله د هغوی خلاف فیصله وشوه او هغوی دلته نه واپس را روان شو نو داسې خوشحاله واپس را روان وو چې کم خلک دغه فیصلې نه خبر نه وو. هغوی دا ګڼل چې لکه دوی مقدمه ګټلې ده او را روان دي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم رښتونی غلام چې موږ منلی دي د هغې نمونه خو دا ده او دا نمونه چې موږ ځان ته وړاندې کېدو نو د دې مطابق د ګواهۍ په هره معامله کې موږ د خپل جای اخیستل پکار دی. همدغه شان ډېر داسې خلک دي، مثلا یو مثال دی په دغو ملکونو کې غربي ملکونو کې چې خپله ګټه کمه ښیي خلک او محصول په بچ کړي یا زه د حکومت د ځینو مراعاتو د ترلاسه کولو کوشش هم کوي. خو اوس معاشي حالات چې د دنیا خراب شوي دي نو دغو ترقي یافته ملکونو کې هم حکومتونه ډېر په جبرتیا او جاجخ لګیا دي او چېرته چې هم دوی ته لږ شان هم شک شي نو فورا دوی تحقیق کوي. نو ځکه احمدیانو ته د خپلې او د جومات د بدنامۍ نه د بچ کېدو لپاره او ټولو نه زیات دا چې د خدای پاک د رضا ترلاسه کولو لپاره د دنیا نقصان زغمل پکار دی او حقیقت نه دی پټول پکار، همیشه رښتیا خبره کول پکار ده. که نیت هم نیک وي او د خدای پاک له خاطره به ګواهي ورکوئ او انصاف به په ښه مضبوطۍ رانیسئ، په انصاف به قایم وي، ښه به مضبوطۍ او د خپلې ګواهۍ معیار به په قول سدید باندې قایم وي. نو خدای پاک چې رب دی او رازق دی هغه به په خپله سامان به هم ورکي، په خپله به په رزق کې برکت واچوي. نو موږ د هر وخت خپل جاج اخیستل پکار دی. که موږ د انصاف داسې معیارونو د قایمولو کوشش ونه کوو نو نه به په کورونو کې امن او سکون قایم پاتې کېدی شي او نه چې چېرته موږ اوسېږو د هغه علاقې او د معاشرې امن او سکون قایم پاتې کېدی شي. په دې باندې د عمل نه کولو په وجه د جومات د خلکو یو بل سره چې کوم تعلقات دي په هغې کې به هم فاصلې پیدا کېږي. حیرت خو په دې کېږي چې ځینې خلک په غلط بیانۍ او په بې انصافۍ کې تر دې حده لاړ شي چې ځینو ماشومانو جنکو مور پلار دی چې ما ته دا شکایت کړی دی چې زموږ د لور یو ځای کې که رشته ختمه شوه نو د هغې چې کوم پخوانی خرګنۍ وه د هغې خلک به هر چېرته چې چېرته به بیا د رشتې خبره کېدل ته به ورسېده او د دروغ او د غلط بیانۍ نه به یې کار اخیستو او جینۍ به یې بدنامول. همدغه شان ځینې هلکان هم بالا راځي چې د جینکو مور پلار یې داسې بدنامۍ لګوي، د هغوی خلاف ګواهۍ ورکوي او د هغې رشتې خرابوي، یا یې کې د مسلو جوړولو کوشش کېږي. نو دا یوه ډېره خطرناکه خبره ده
په دې باندې د معاشرې امن بربادېږي او د خپل د لوز د ماتولو د بشاده خبره ده. د خدای پاک د حکمونو نه دا لرې کېدل دي. خدای پاک خو په موږ احسان کړی دی چې موږ له توفیق راکړی چې موږ د زمانې امام ومنو. د ورورولۍ د قیام انتظار فرمایلی و خدای پاک، او موږ د خپل ځینې ذاتي مفاداتو لپاره یا د خپل د انا تسکین لپاره یا یو بل لپاره په زړونو کې بغض او کینه موږ لرو، او یو بل د بدل اخیستو لپاره دا کوشش کوو، او د بدل اخیستو په دغه کوشش کې تر هغه حده ورسیږو چې د خدای پاک فیره هم د زړونو نه وباسو. اوس کله چې خیر چې هغه سره زیاتې شوې دی، نو بیا چې معامله حل شو او ختمه شوه، نو چا چې سره زیاتې کړې دی هغه بیل شي. خدای پاک چې د هرې معاملې خبر لري، خبره هغه ته پرېږدئ. او په دې خبرې کې هم د یو مؤمن سعادتمندي هم دا ده چې معامله خدای پاک ته دې پرېږدي. بیا په معاشرې کې د انصاف او د عدل او د رښتیا او د قیام نه پس خدای پاک مؤمنانو له دا حکم هم ورکړی دی چې خپل ذاتي، معاشرتي او د قومي معاملاتو نه علاوه هم د اعلی معیار د عدل او د انصاف قیام ستا ذمهواري ده، او پردي قومونو سره هم د عدل او د انصاف سلوک به کوئ او د دې به اعلی معیار قایموئ. او که دشمنانو سره هم تاسو د عدل او د انصاف معیارونه قایم نه کړل، نو دا به ګڼل کېږي چې تاسو په تقوا روان نه یئ. نو دا د حضور فرمایي چې د سوره مائده 9 آیت دی چې کوم تلاوت به اوس کړی و، د دې ترجمه دا ده. خدای پاک فرمایي چې هغه خلک چې ایمان هم راوړی دی، د خدای پاک له خاطره ښه په مضبوطۍ نگراني کوئ او د انصاف په تایید کې ګواهي ورکوئ، او د یو قوم دشمني دې هم تاسو په دغه خبره اماده نه کړي چې تاسو د انصاف پرېږدئ. انصاف کوئ، دا تقوا ته د ټولو نه زیات د جوخته خبره ده، او د خدای پاک نه ویرېږئ. یقینا هغه همیشه خبر وي د هغه نه چې څه چې تاسو کوئ. ځینې ځایونو کې مذهبي اختلاف وي، او په دغه وجه د نورو مذهبونو چې کوم خلک یې هغې زیاتې وکړي، نو په داسې حالاتو کې د یو مؤمن دا کار نه دی چې هغه د قومونو د نورو مذهبونو د خلکو نه د هغوی د زیاتې بدله داسې واخلي چې د انصاف تقاضې دې پکې پوره نه شي. دې باره کې حضرت المسیح ولې یو ځل بیان فرمایلو په درس کې چې اوس په دغه زمانه کې چې کوم آریه خلک دي، هغوی مسلمانان په نوکرۍ کې تنګۍ وباسي د نوکرۍ نه، او که هغوی داسې کوي نو د مسلمان کار دا نه دی چې هغوی نه د بدل واخلي. او هله موږ د دغه حکم مطابق عمل کولی شو. د مؤمن هیڅ چېرې دا کار نه دی چې هغه د انصاف قایم نه کړي. د مؤمن کار دا دی چې هغه به د خدای پاک احکامات په مضبوطۍ رانیسي او په هغې باندې به قایمېږي، او ذره قدرې لاپرواهي دې هم په هغې کې نه کوي. د یو حقیقي مسلمان نمونه به د ځان نه جوړۍ وښایي به، او یو مؤمن لپاره ضروري دی چې د هغه هر عمل او فعل د خدای پاک له خاطره وي. دا د حقیقي مسلمان نښه ده، د یو حقیقي مؤمن نښه ده. د انصاف په تایید کې د ګواه جوړېدو مطلب همدا دی چې د اسلام په تعلیم باندې داسې کاربند شئ، داسې پې عمل کوئ چې ستاسو عمل یا عملي نمونه د خلکو لپاره، د نورو مذهبونو لپاره، د معاشرې لپاره
یو مثال جوړ شي، د نورو قومونو لپاره د مثال جوړ شي. نن سبا د مسلمانانو د بې انصافۍ باره کې په غربي ملکونو کې ډېر څه ویل کېږي چې دا کوم خلک چې د خپل د مذهب خلکو سره انصاف نه کوي هغه پردو سره څه انصاف وکړي. نو دا یوه ډېره لویه المیه ده چې مسلمان اسلام ته تابع لګیا دي د خپلو حرکتونو په وجه. حاکمان د ولس حق وهي لګیا دي او ولس د حاکمانو سره په جنګ دي، حکومتونو سره جنګېږي لګیا دي. ډېرې لوی آبادۍ دي چې ظلمونو ښکار دي او تباه کېږي لګیا دي. ناونهاده اسلام پسند ډلې دي چې خپل خلک هم وژني او په پردي ملکونو کې هم لاړ شي او دغه ظالمانه حرکتونه کوي او خپل د ظلم جواز هغوی دا وړاندې کوي چې دوی زموږ خلک وژني لګیا دي. د غربي ملکونو اوسېدونکي نو موږ هم خپل حق استعمالو لګیا یو، حالانکې مسلمانان هم مسلمانان وژني لګیا دي او اغیارو نه مدد ضرور اخلي په دې کې. اوس تېرو ورځو کې یوه نوې منصوبه د دغو د شدت پسندو یوه ډله ده چې د هغوی وړاندې راغلې ده چې دلته وخت په وخت حملې کوي په مختلفو ښارونو کې او ملکونو کې. اوس هغوی وایي چې زه یورپ کې به په ماشومانو حملې کوو او د مور پلار په وخت کې به د هغوی ماشومان وژنو، ځکه چې د غربي ملکونو چې کوم بمبار جهازونه دي چې بمباري کوي نو هغوی زموږ ماشومان وژلي دي، زموږ آبادۍ تباه کړي دي. حالانکې دا بمباري که شوې ده نو د مسلمانانو د حاکمانو په وینا شوې ده. خو بهرحال د قومونو دشمني ده چې بیا مخکې نور هم د دشمنۍ ترې زیاتېږي او دا سلسله چې ختمېږي ده. نو ځکه خدای پاک ویلي چې د یو قوم دشمني دې هم تاسو تر دې حده تلو مجبوره نه کړي چې تاسو د انصاف تقاضې پوره کولو نه پاتې شئ. نو د انصاف تقاضې به تاسو خامخا پوره کوئ او په دغه وجه ظلم زیاتېږي لګیا دی چې د انصاف تقاضې نه پوره کېږي. او کوم غیر مسلمه چې زموږ خلاف دي نو هم دې لپاره چې د مسلمانانو عملي نمونې د اسلام د تعلیم خلاف دي. په کار خو دا وه چې مسلمانانو خپلې نمونې ښودلې وې او د اسلام ښایسته تعلیم د دنیا ته یې ښیلی وې او د اسلام تبلیغ یې کولې، خو دلته خو الټه حساب دی او د ظلمونو نه علاوه خو هیڅ نه ښکاري په مسلمانانو ملکونو کې. د اسلام په تایید کې ګواهي یا د خدای پاک په تایید کې ګواهي که شته، که د اسلام په تایید کې ګواهي که ورکړی کېدی شي نو هغه هم د اسلامي تعلیم په ښایست بیانولو ورکړی کېدی شي. د قرآن څومره ښایسته حکم دی چې د یو قوم دشمني دې هم تاسو په دې باندې راوانه کړئ چې تاسو انصاف ونه کوئ. دا حکم بل یو مذهبي کتاب کې نه دی ورکړی شوی. د انصاف د قیام لپاره هیڅ امتیاز نشته. د انصاف د ترلاسه کولو حق د مسلمان او د غیر مسلمه د دواړو برابر دی، بلکې دشمنانو سره په سلوک کې د انصاف تقاضې به پوره کوئ او دې طرف ته به زیات پام کوئ. دا څومره ښایسته تعلیم دی، خو افسوس دا دی چې دغه تعلیم نه باوجود د مسلمانانو عمل د لاسه په غیر مسلمه دنیا کې اسلام بدنامه دی. عام مسلمانان، عالمان، حاکمانان ټول دا حرکتونه کوي لګیا دي او د دوی دا حرکتونه په موږ له دا ذمهواري راکوي چې موږ په خپلو عملي نمونو دنیا ته دا ووایو
چې اسلام څومره د انصاف او د عدل تعلیم ورکوي، چې که ورباندې عمل وکړی شي نو په دنیا کې د امن او د سلامتۍ قیام کیدی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په څومره باریکۍ دې باره کې په صحابه باندې عمل به کولو، د دې یو څو مثالونه حضور وایي چې به وړاندې کوم. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څو صحابه د خبر راوړلو لپاره مکې ته استولي وو. د مسلمانانو چې کوم هغه وخت حالات و هغه ډېر خطرناک وو او هر وخت د دشمنانو د حملو د هغوی له طرفه د زیان د رسولو د کوششونو خطره به وه. په داسې حالاتو کې چې کله دا صحابه د خبر راوړلو لپاره تللي وو، نو د حرم په حد کې یو څو کسان دوی ته مخې ته راغلل، د دشمنانو خلک وو. نو مسلمانانو دا سوچ وکړو که دوی مونږ اوس لیدلي وو او که مونږ دوی ژوندي پرېښوده نو دوی به د مکې خلک خبر کړي، هغوی به په مونږ حمله وکړي او هغوی به مونږ ووژني. نو په دغه سوچ صحابه هغه کافرانو حمله وکړه، هغوی کې یو یا دو کسان مړه کړه. چې کله دا صحابیان واپس مدینې ته ورسېده نو ورپسې د مکې خلک هم راغله چې داسې ستاسو خلک ستاسو دا خلک دي چې زموږ یو دو کسان یې وژلي دي او د حرم دننه یې وژلي دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د هغوی خبره واورېده نو دی ونه فرمایل چې تاسو هم ظلمونه کړي دي، نو ځکه اوس تاسو سره دا سلوک شوی دی، نو دونه شور پسې لګوئ لګیایي، بلکې هغوی چې کومه فوري کاروایي وکړه او چې کوم جواب یې ورکړو نو هغه دا و چې تاسو سره غلط کار شوی دی او ناانصافي شوې ده. نو کېدای شي چې حرم کې و، نو ځکه کافرانو په پوره طور د دفاع کوشش ونه کړی شو، نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د عربو د دستور مطابق به دا دواړه کسان چې وژل شوي دي د دوی د سر تاوان به ورکړی کېږي، او هغوی بیا دا ورکړی وو او ورسره صحابه ته هم دا ویلي وو چې تاسو دا څه غلط کار وکړو. همدغه شان یوه بله واقع ده چې په یو جنګ کې په غلطۍ یوه ښځه د صحابهو د لاسه مړه شوه. نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر شو نو هغوی د صحابهو نه ډېر زیات خفه شوي وو. په روایت کې دا راځي چې هغه وخت د هغوی په مخ باندې د دومره سخته د غصې اثار و چې دې نه مخکې هېڅ چېرې هم چا نه و لیدلی. صحابه هم وایي چې هغه ښځه په غلطۍ کې وژله شوې وه، خو د غلطۍ کې د وژله کېدو نه باوجود د هغې د مرګ ډېر سخت تکلیف رسېدلی و هغوی ته، ځکه چې انصاف نه و قایم شوی. بیا د عدل قیام لپاره د یو یهودي او د یو مسلمان د معاملې هغوی څنګه فیصله فرمایلې وه. په روایت کې راځي چې یو یهودي و چې یو د صحابي پورې د 4 درهمو قرض و، نو چې وخت یې پوره شو نو هغه یهودي راغلو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړو چې دغه تن زما د 4 درهمو قرضدار دی او دا مال نه راکوي لګیا دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه صحابي راوبلل چې نام یې عبدالله و، هغوی ته دا وویل چې دغه یهودي د حق دله ورکړه. نو حضرت عبدالله ورته عرض وکړو چې قسم مې د هغه ذات وي چې تاسو یې د سره د حق را لېږلي، زه د قرض د واپس کولو طاقت نه لرم. دا ټیک دی چې زه به ورله ورکوم، خو دا وخت توان نه لرم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته یو ځل بیا وفرمیل چې د دغه تن قرض واپس کا.
حضرت عبدالله ورته بیا عرض وکړو چې ما دې ته ویلي دي چې کله چې تاسو مونږ خیبر ته ولېږئ او د مال غنیمت نه څه برخه راکړي نو واپس چې راشم زه به د قرض ورکړم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وفرمایل چې دله د حق ورکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله څه خبره 3 ځله وفرمایله نو هغه به آخري فیصله ګڼل کېده. نو حضرت عبدالله هم هغه وخت بازار ته لاړ، هغوی یو څادر چې ځان نه تاو کړی و او په سر باندې هم یو کپړه و، نو هغه د سر کپړه هغوی د ځان نه تاوه کړه او 4 درهمو باندې خپل هغه څادر خرڅ کو، قرض واپس کو. نو دا هغه معیار و چې هغوی قایم فرمایلی و. یهودي ته دا نه ویلي چې دا چې درنه وخت غواړي نو پکاره چې ته ورله وخت ورکړې، بلکې خپل صحابي ته دا ووایي چې فوراً د قرض واپس کړه او د دې لپاره د خپل د تن جامې په خرڅولو هغه که مجبورېدو. نو دا هغه معیارونه دي د عدل او د انصاف، همدا هغه معیارونه دي چې موږ په هره سطح قایمو او قایم به ساتو. او مله به موږ په دې زمانه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رښتونی غلام، رښتونی منونکي به شمیرل کېږو. او هغه مقصد چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د بعثت دی هغه به پوره کوو. هغوی د اسلام د تعلیم د خورولو او د دې خوبه دنیا ته ښودلو لپاره را لېږلي شوي وو چې زیات نه زیات خلک د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیرغ د لاندې راغونډ شي. او دا کار عمله کېدی شي چې کله مونږ که یو خوا دنیا له د حق په سره د حق دنیا له هدایت ورکوو نو ورسره په حق همدغه تعلیم په انصاف قایم هم کو. د سوره اعراف د کم آیت چې ما تلاوت کړی و په هغې کې هم د دغې خبرې خدای پاک ارشاد فرمایلی دی او د هغې ترجمه دا ده چې دا کم خلک چې مونږ پیدا کړي وو هغې کې داسې خلک هم وو چې سره د حق خلکو له هدایت ورکولو او د دې په ذریعه به انصاف کولو. هدایت ورکوونکي هم هغه خلک همیشه وي چې په حق او په انصاف خبره کوي او بیا هدایت ورکوي. او نن به هم همداسې خلک کامیابه کېږي چې سره د حق هدایت ورکوونکي وي او انصاف قایم وي. انسان چې کله په خپله په هدایت قایم نه وي نو بل له به څه هدایت ورکوي. تر څو چې انسان په خپله په انصاف قایم نه وي نو بل له به څه انصاف ورکړی شي. نو مونږ که د حضرت مسیح موعود علیه السلام سره د بیعت لوز که پوره کول غواړو، که د هغوی د مقصد تکمیل غواړو او د اسلام پیغام د دنیا ته رسول غواړو او د تبلیغ حق که پوره کول غواړو، نو بیا هم د دغه اصول مطابق ټول اعلی اخلاق به موږ د خپلول وي چې کوم د اسلام تعلیم دی چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی. او چې د کوم باره کې حضرت مسیح موعود علیه السلام موږ ته دا فرمایلی دي چې دا کوئ. که زمونږ ګواهی د حق او د انصاف مطابق نه دي، که زمونږ کورني او معاشرتي تعلقات د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو مطابق نه دي، او که زمونږ زړونه د دشمنانو لپاره هم د بغض د کینې نه پاک نه دي، نو بیا زمونږ تبلیغ حقیقي هدایت خورونکي تبلیغ به نه وي. زمونږ حالتونه او زمونږ د انصاف معیارونه چې ګوري نو پردي به موږ ته دا وایي چې مخکې په خپله خو په خپل هدایت عمل کوئ، مخکې په خپله خو انصاف په خپله معاشره کې قایم کړئ او بیا موږ ته وایي. نو دا یوه ډېره لویه ذمهواري ده چې د هر احمدي ده چې په خپل عمل به د تبلیغ لارې پرانیزي او د تبلیغ لارې چې زموږ د په عمل هواري شي نو کم خلک چې د تبلیغ کمې لارې چې زموږ په عمل پرانیستل کېږي نو خلک چې
زمونږ عمل ته ګوري او د اسلام سره متعارف کیږي، نو هغوی به د اسلام د چې کومې خوبۍ دي د هغې د اعتراف نه بغیر به پاتې نه شي. خدای پاک دې وکړي چې موږ د هغه په حکمونو روان شو او خپل ژوند دی د هغه مطابق کو او د حضرت مسیح موعود علیه السلام د بیعت حق دې پوره کو او د هغوی د بیعت حق د مونږ پوره کوو او نورو لپاره د هدایت او د انصاف نمونه جوړ شو. د مونځونو نه پس به یوه غایبه جنازه کوو چې د مکرم حسن محمد خان عارف صاحب دی چې د مکرم فضل محمد خان صاحب شملوي زوی و. د حسن محمد خان عارف صاحب سابق نائب وکیل التبشیر و په ربه کې او د کینیډا چې کوم احمدیه ګزر دی دغې مدیر هم و. په 3 نومبر 19 کال عمر کې د دوی په 3 نومبر 19 کال عمر کې دوی وفات شوی دي. انا لله و انا الیه راجعون. د خدای پاک په فضل موسی و. حسن محمد خان عارف صاحب په 28 جنوري کال 1960 کې په جلندر کې پیدا شوی و. د دوی والد صاحب فضل محمد خان شملوي په کال 1915 کې د حضرت المسیح ثانی په لاس باندې د بیعت سعادت ترلاسه کړی و. د دوی والد حسن محمد خان صاحب والد 15 کالو پورې په سرکاري محکمو کې کار کولو او د ډیپټي اسسټنټ فاینانشل ایڈوایزر په تور دوی ریټایر شوي دي. تبلیغ د دوی ډېر شوق لرلو. په هغه زمانه کې هم 2 انګریزان د دوی په ذریعه مسلمانان شوي وو او د هغې نه علاوه هم په ډېر خلکو ته د احمدیت د قبلولو توفیق ترلاسه شوی د دوی په ذریعه. هغوی بیا یې کړه، بیا ډېرې اوږدې مودې پورې دوی نوکري کوله، مخکې سرکاري نوکري کوله، بیا بي اے وکړو د حضرت مسلم موعود په وینا، بیا ایم اے وکړو ربوی ته راغله. په کال 1943 کې چې کله حضرت مسلم موعود دلی ته تللی و، نو هغه وخت حسن محمد خان عارف صاحب د خپل ژوند د وقف کولو فیصله وکړو چې هغه وخت دوی د هندوستان د حکومت یوې محکمې کې نوکري کوله. نو حسن محمد خان عارف صاحب چې کله دا خبره خپل والد صاحب ته وکړه، نو هغه ډېر خوشحاله هم شو. ورته دا نصیحت هم وکړو چې وقف چې کوې نو دا ونه ګڼې چې ډېر آرام به تا ته میلاویږي. که وقف کول غواړې په حقیقي رنګ کې، نو دا یاد ساته چې دا د ازغو سیج دی او د شهزادګانو غونډه کې ژوند به تا ته نه میلاویږي دلته، او یو عام انسان په شان به ته اوسېږي او چې کوم ستا موجوده آمدني ده کومه چې ته ګټې، نو د هغې مقابله کې به ډېرې کمې پیسې تا ته میلاویږي او په هغې به ته ګزاره کوې. نو دوی ورته وویل چې بهرحال زه به وقف کوم. او بیا والد صاحب سره دوی د حضرت مسلم موعود په خدمت کې حاضر شو. نو حضرت مسلم موعود ورته وفرمیل چې مخکې خپل بي اے مکمل کړه، بیا به خپله راشه. نو په کال 1945 کې بیا دوی بي اے وکړو. بیا حضرت مسلم موعود ته اطلاع ورکړه، نو هغوی ورته وفرمیل چې رپورټ وکړه. نو د هغې مطابق دوی بیا مرکز ته لاړو، استعفا یې ورکړه د سرکاري نوکري نه. بیا هلته هغوی نایب وکیل تجارت مقرر کړی شو. او بیا د هندوستان د تقسیم په وخت حسن محمد خان عارف صاحب د درویش په طور قادیان کې د مستقل اوسېدو درخواست کړی و، خو چې حضرت مسلم موعود قبول کړی و. خو بهرحال د مرکز د ضرورت د لاندې څه موده پس بیا دوی پاکستان ته راوختلی شو او هلته د نایب وکیل تجارت په طور دوی له ذمهواري ورکړی شوې وه. بیا دوی د فرقان فورس د دفتر انچارج هم پاتې شوي وو. په کال 1951 کې د دوی تقرر په وکالت تبشیر کې شوی وو. بیا په کال 1953 کې چې کوم د فساداتو د پنجاب، نو د هغې دوران د تحریک جدید په دفترونو چې د پولیسي چاپه والې وه، نو هغه وخت محمد خان عارف صاحب هم ګرفتار کړی شوی وو، ځکه چې هغوی له ریپورټونه چې کوم راتله د دنیا نوښتونه به چې کوم لیکلی کېده مبلغینو ته، نو هره میاشت. نو بهرحال د مارشل لګېدو نه پس دوی رها شو او داسې دوی ته د اسیر رحم الله پاتې کېدو توفیق هم خدای پاک ورکړو. د
د دفتر کمیټې آبادی انچارج هم دوی پاتې شوي دي. بیا وکالت تبشیر ته لاړل، نایب وکیل تبشیر وو. تر 10 کاله پورې دوی ته د نایب وکیل تبشیر په تور باندې خدمت توفیق ترلاسه شوی دی. په مختلفو نورو دفترونو کې هم په عارضي تور دوی کار کول. ورسره دوی وکیل الدیوان هم پاتې شوي دي، وکیل التعلیم هم پاتې شوي دي، وکیل الزراعت هم پاتې شوي دي، وکیل المال هم دوی پاتې شوي دي، او د امانت افسر هم پاتې شوي دي. په کال 1981 کې دوی ریټایرمنټ واخیست او د نه پسې دوی کینیډا ته هجرت وکړ او کینیډا ته لاړل او د احمدیه ګزټ د مدیر په تور دوی خدمت شروع کړ. په کال 2006 پورې یعنې 6 کاله پورې دوی ته دغه خدمت توفیق ترلاسه شوی دی. په اولین موسیانو کې دوی شامل وو. د دوی د وصیت نمبر 15745 دی او د تحریک جدید چې کوم وړومبی صف د دغې په مجاهدینو کې دوی شامل وو او 150 د دوی نمبر و هغه وخت. په کال 1988 کې دوی یو کتاب لیکلی و مقدس کفن په نامه په اردو ژبه کې. په انګریزي کې د دې د لیکلو کار شروع کړی و. د دوی انګریزي هم ښه وه. حضرت خلیفة المسیح ثالث ورته ارشاد وفرمایل چې په اردو ژبه کې دا کتاب ولیکه، ځکه چې په اردو ژبه کې د حضرت مسیح ناصري د حضرت عیسی علیه السلام د کفن باره کې به دا وړومبی کتاب وي. دې نه علاوه د ماشومانو کتابونه هم دوی ځینې لیکلي وو چې په کې حضرت مسیح موعود علیه السلام پیشن ګویانو باره کې یو کتاب او یو سیدنا بلال وغیره شامل وو. د دوی واده په کال 1940 کې محترمې سیده اختر فیضي صاحب سره شوی و. دا د فضل الرحمن صاحب فیضي لور وه او دې نه د دوی 4 زامن او 2 لوڼې وې چې امریکا او په کینیډا کې دي. د دوی مشره انګور لیکي چې د فرید احمد عارف اهلیه ده چې ما دا کتلي و چې دوی ډېر تهجد ګزاره وو او ډېر په جړاو زاره به دوی مونځ کې به ډېره جړاو زاري کوله او خلافت سره ډېره زیاته مینه وه او د اطاعت تعلق و. او دوی چې د دوی د وفات نه پس مونږ خبر شو چې په پاکستان کې ډېرې کونډې او یتیمانان ماشومان داسې وو چې دوی به د هغوی مستقل مالی امداد کولو. د کینیډا امیر صاحب لیکي چې په کومه علاقه کې دوی اوسېده هلته ډېر سیکان آباد دي او سیکانو سره د ملګرتیا په وجه سیکانو خپل یو ثقافتي تنظیم جوړ کړی و. نو دوی د هغې صدر کړی و او ډېر مجبور کړی و د صدارت لپاره چې تاسو به زموږ صدر جوړېږئ. دوی به ګاډی نه شو چلولی خو دې نه باوجود د جمعې لمونځ لپاره به برمټم ته راتله او په لاره کې به 2-3 بسونه دوی بدلول. د دوی نایب امیر صاحب لیکي د کینیډا چې دلته راتلو نه پس د احمدیه ګزټ معیار دوی دومره اوچت کو چې د هغوی لپاره د فخر قابل خبره وه او په خلافت باندې د دوی کامل یقین لرلو او ټولو خلفاو سره ډېره مینه به دوی لرله د عقیدت لرلو هغوی سره. حضور فرمایي چې زه هم وړوکوالي راسره دي پیژنم خو د خلافت نه پس یو ډېر بدلون راغلی و چې حیرانېدم به په کتو او په شروع کې چې کله به کمپیوټر یې نه وی نو د احمدیه ګزټ چې کومه د اردو برخه ده هغه به دوی په خپل لاس لیکله او انګریزي برخه به یې ټایپ کوله. بیا چې کومې خطبې به وي د هغې انګریزي ترجمه به دوی کوله او بار بار به یې لوسته تر څو به چې دوی مطمئن نه شو نو تر هغې به یې په ګزټ کې نه شاملوله. حافظه هم د دوی ډېره ښه وه. د اسلامي تاریخ یې ژوره مطالعه لرله. څه کتاب یا رساله به هر وخت دوی لسته. اخبار به ډېر په شوق لوستو. اکثر به د صحابه د ایمان افروزه واقعات به دوی اورول. د هغه زمانه کې د دوی په زمانه کې شاید لیکونکي لیکي چې د داسې پرچه به د احمدیه ګزټ چې پکې د حضرت المسیح اول رضی الله تعالی عنه د مرقات الیقین نه ایمان افروزه واقع په اردو یا په انګریزي دواړو کې چاپ شوي نه وي.
خدای پاک د دوی سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي او د دوی درجات دې بلند کړي او د دوی ماشومانو ته د هم او د دوی نسلونو ته د خلافت او احمدیت سره د پوخ تعلق د قائم ساتلو توفیق ورکړي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.